بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مخکې آیتونو کې تذکره د دیو چې اهل کتاب چاته چې کم یو کتاب ملاو شوی دی پکار دی چې په هغې باندې په خپل دور کې عمل کړی وی. یهودیانو ته تورات ملاو شوی و، نصرانیانو ته انجیل ملاو شوی و، پکار دی چې په خپل دور کې په هغې باندې عمل کړی وی. بیا چې کله د قرآن کریم دور راغی نو پکار دا وه چې په دې باندې ایمان راوړی وی او په دې باندې عمل کړی وی. دارنګې مؤمنانو مسلمانانو له هم دا پکار دی چې په دې باندې عمل کوي، دا ځان لا قانون کی، په دې باندې عمل کوي او په دې باندې فیصلې کوي. دا د هغې نورو کتابونو دپاره ناسخ دی. هغه نور کتابونه ټول منسوخ شوي دي، وس عمل به په دې کولی کېږي، هغه نور ټول به پاتې. ایمان زموږ په ټولو باندې به وي چې او دا ټول د الله کتابونه دي، الله را لیږلي د خلکو د هدایت دپاره، لیکن عمل به اوس چې کولی کېږي نو هغه به په قرآن کریم باندې کولی کېږي. اوس د دې ځای نه تذکره د دې کوي چې دغه یهودیان او نصرانیان دا داسې خلق دي چې دوی د مسلمانانو سره مؤمنانو سره دشمنی کوي. نو بعضې خو داسې دي چې هغه په ظاهره باندې دشمنی کوي، او بعضې داسې دي چې هغه پټ په پټه باندې دشمنی کوي، په ښکاره باندې ځان دوست کوي، راځي به ځان به مسلمان ښکاره کوي، منافق توب به کوي. نو دغسې ګڼ کارونه دی کړي وو. د کافرانو سره د دې سازبازو، د دې بنو قریظه او بنو نذیرو دلته کې د مسلمانانو سره لوزونه کړي وو چې موږ به ستاسو خلاف کې د چا سره ملګرتیا نه کوو، لیکن پټ پټ خبرې به کولې، جاسوسي به کوله. نو الله رب العزت مؤمنان د دې نه منع کوي چې یو طرف ته ظاهري بعضې خبرې دي، لیکن دوستانه تعلقات او په زړه کې د هغې سره مینه محبت دا د خپلو زړونو نه وباسئ، هغه جوره دوستانه هغه ورسره مه کوئ. د هغې تذکره به کوي. بعضې خلک هغه به دا وایي چې موږ یریږو د دې نه چې دا په زړونو کې چې د چا مرض دی، منافقان خلک دي، نو هلته کې هم ځي او دلته کې هم راځي، وایي نه موږ د هغې سره دوستانه تعلقات د دې یهودیانو سره نصرانیانو سره چې ساتو، د دې بنو قریظه او بنو نذیرو سره، نو موږ د مصیبت نه یریږو. داسې نه چې موږ باندې مصیبت راشي، حوادث د زمانې را باندې راشي، نو موږ د دې سره روغه ساتو. الله وایي د دې نه مه یریږئ، الله به فتح راولي. دارنګې د مؤمنانو تذکره کوي. الله رب العزت به داسې مؤمنان پیدا کی چې یو بل سره به خواږئ، مؤمنانو سره نرمی کوونکي به او کافرانو په مقابله کې به سخت او کلکي. د الله په لاره کې به جهاد هم کوي، د چا د ملامتګر د ملامتۍ نه به نه یریږي. نو تذکره د دې کوي چې ستاسو دوستان څوک دي، خپل دوستان وپېژنئ. اے مؤمنانو ستاسو دوستان، ستاسو دوست الله دی، د الله رسول دی، مؤمنان دي. د دې نه اخوا دېخوا کېږئ ما. دا ډله څوک چې د دې سره ځان ملګری کوي نو دا به کامیابي.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے مومنانو منی سی یهودیانو لرا او نصرانیانو سره په دوستانه، بعضو اولیاء او بعض د دینه دوستان دي د بعضو، بعضی د بعض سره دوستانه کې داغي کلک ملګری دي. ولې دغه یهود دي که نصرانیان دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو نه رستو دی ټول کافر شو. نو کافر بیا ټول یوي د مسلمان په مقابله کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الکفر کلهم ملت واحده، کفر ټول یو ملت ته، هغه یهودی دی که هغه نصرانی دی که هغه هندو دی که سکھ دی که بل دی که بل دی، دا ټول بیا یو دي، د مسلمان مقابله کې ټول یوي. احمد علی لاہوری رحمت الله علیه به فرمایل وی د دې یهودیانو نصرانیانو د دې نورو کافرو مثال د جرندې د دوو پلونو دی، چې کله د دې په منځ کې دانه نه نو دی د یو بل نه لري لري ولاړي، یو پل جدای بل پل جدای په منځ کې رڼا ښکاري، او چې کله د دې منځ له دانه راشي نو بیا په یو په لاندې نخله لګي او بل په باندې نخله لګي، میده کوي. دغه کافر ټول د یو بل سره به زید عناد دشمنی، ولیکن چې کله منځ ته مسلمان راشي نو بیا به خپل دشمنی پرېښودي، بیا به مسلمان ته یوي. نو الله وایي اے مومنانو منیسئ یهودیانو لره او نصرانیانو لره په دوستانه باندې، بعضې د دې نه دوستان دي د بعضو. ومن یتولهم منکم فانه منهم، څوک چې ور وګرځېدل دي ته ستاسو نه نو هغه شو د هغې نه. څوک چې د هغې سره دغسې کلکه دوستانه ساتي نو دی هم یهودیانو سره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی المرء مع من احب، سړی به د هغه چا سره چې د چا سره مینه ده، د زړه مینه چا سره چې ده هغه سره وي. یهودیانو سره ده، یهودیانو سره به پاسي سبا قیامت کې، که د بل چا سره ده چې د هغې سره به پاسي، که بل چا سره د هغې سره به پاسي. د زړه مینه هغه پکار دی چې د الله سره، د الله د رسول سره، مؤمنانو سره، چې سبا قیامت کې داغه په دوستانه باندې ته خوشحالېږي، د هغې سره نن د زړه دوستانه د هغې سره وساته. نور دنیا زیس روزګار په لاره باندې الیک سلیک وغیره دا کوي خلک، خو زړه کې وله ځای مه ورکوه د نور الله. ومن یتولهم منکم فانه منهم، څوک چې ور وګرځېدل دي ته ستاسو نه نو یقینا هغه شو د هغې نه. ان الله لا یهدي القوم الظالمین، یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. هغه ظالم دی نو دی ورسره ظالم شو. فتر الذین فی قلوبهم مرض، نو اینې به ته هغه کسان لره چې په زړونو کې مرض دی، مرض د منافقت دی. یسارعون فیهم، زغلی د دې په دوستانه کې، یقولون الک توته ولی کېده، یقولون دی دا جواب کوي نخشا ان تصیبنا دائره، موږ یریږو د دې نه چې داسې نه راورسي موږ ته مصیبتونه، حوادث د زمانې راورسي. ان تصیبنا دائره، داسې نه چې راورسي موږ ته حوادثات د زمانې. فعسى الله ان یاتي بالفتح، نو زر د چې الله براولي فتح لره، او امر من عنده، یا براولی الله حکم د خپل طرف نه، فیصبحوا علی ما اسروا، نو شي به دا خلک په هغه څه باندې چې دي پټ ساتي په خپلو زړونو کې، په خپلو نفسونو کې، نادمین پیمانه. دی چې په زړه کې کمې خبرې ساتي، د دې سره دوستانه تعلقات ځکه ساتم سبا لپاره په کار راشي، او سبا لپاره په کاریږي نه، هغې به مغلوبه شوي دی، به دغسې اریان اکه په کول اړي چلو کم اوس هغه خو لاړ ووالی شو، هغه خو لاړ تباه شو، دی به دغسې ولاړې ګوري ړینګې ړینګې باړی بیا، نو بیا به پیمانئ. نو نن د هغه چا سره دوستانه وساته، دوستانه د هغه چا سره وکړه چې سبا پې خوشحاله، که یوازې پاتې کېږي وایو زما ملګري شهیدان شو لاړه او زه د هغې ملګری وم، او چې بل شاني نو بیا سړی اریانه که په کول اړي اوس چې چلو کم.
ويقول الذين آمنوا وی آ کسان چې ایمان راوړل وی به آ کسان چې ایمان راوړل هؤلاء الذين اقسموا بالله جهاد ایمانهم آیا دا هغه خلق دي چې دی قسمونه کول په الله باندې کلک قسمونه د دي انهم لمعکم چې یقینا دی خو تاسو سره دي نو چې ګوره دی به یوازې پاتې شوی هلته کې هغې به په اعتماد نه کوي هغې به تم تښتېدلي دغسې ډېر خبرې کارونه شي دي کافر به تعالی لاس درکړي لیکن په غرض په وخت کې به دې پرېږدي دغسې ډېر دغسې شي دي وایي موږ به یې بچ کوو شیطان هم سړي ته دا وایي زه به دې بچ کوم ښه او چې کله د غرض ځای راشي د وینا زه خو پکې نه یم وایي نو کله چې دغسې حال وشي ويقول الذين آمنوا مؤمنان بوي هؤلاء الذين اقسموا آیا دا هغه خلق دي چې دی قسمونه کول په الله باندې جهاد ایمانهم کلک قسمونه د دي دی به کلک قسم کاو انهم لمعکم چې یقینا من خو ستاسو سره یو او د دین نالته کې ولاړ دي حبیتت اعمالهم نو برباد دي اعمال د دي فاصبحوا خاسرین شو دي تاوانیان یا ایها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دینه اے مؤمنانو سوک چې واوړي ستاسو نه د دین خپلنا فسوف یات الله بقوم نو زر د چې الله برا ولی داسې یو قوم لره یحبهم ويحبونه چې الله به مینه کوي د هغې سره او دی به مینه کوي د الله سره عزتن المؤمنین دی به عزت ورکوونکي دی به نرمي کوونکي مؤمنانو باندې عزتن الکافرین او زورور به کلک به د کافر مقابله کې کافر د پاره به سخي زورور به په کافر باندې یجاهدون فی سبیل الله دی به جهاد کې په لار د الله کې ولا یخافون لومة لائم او نه به یریږي دی د ملامتګر د ملامتینا ذالک فضل الله یؤتی من یشاء دا فضل د الله دی ورکوي چاله چې وغواړي والله واسع علیم الله دی وسط راوستونکی پوهه دا د صحابه کرامو صفتو اشداء علی الکفار رحماء بینهم دغه صحابه کرام په خپل منځ کې چې تو د ګوره ډېر زیات رحم کوونکي دي په یو بل باندې ډېر زیات خوږي او د کافر مقابله کې ډېر سخت دي عمر رضی الله تعالی عنہ منافق او کافر هغه ته مخ نشو راړولی لیکن بیان نمخ کې خبره وکړه وی که زه سیده روانم نو زما تابعداري کوئ زما امداد کوئ او که زه کږېږم نو بیا ما سیده کوئ یو سړی پسې راپاسېد توره راوویسته وی او په دې توره به دې څه موخه عمر رضی الله تعالی عنہ وی الحمدلله چې داسې خلک شته لا چې هغه د عمر کوږوالی هغه په خپله توره سیده کوي عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه وی خطبه ته چې وخته سړی راپاسېد وی ستا خطبه نه اورو موږ ته صادرې میلاو شوي دي هغې نه زموږ جامې نه کېږي او تا دې جامې جوړې کړلي دا کوم ځای وی هغه وی د دې جواب به عبدالله درکي زما زوی اب سلاړ راپاسېدو وی دا صادرې چې وی دقسې رسېدلې وی چې هغې نه د هېچا جامې نه کېدې منګه په کور کې دوو یو زه ما یو زما د پلارو نو یو صادر زما ورسېد یو د ده ورسېد نو چې کله منګه وی چې جامې دې جوړې کړو نو جامې ته نه زما کېدې نه ته د ده کېدې نو چې دواړو یو ځای کړې د جامې ته وشوې نو ما خپل دله ورکړو نو هغې نه جامې هغې ټیک ده ځه کېناست وایه اوس اورو داسې خلکو عمر رضی الله تعالی چې د هغه نه کافر به نوم اورېد هلته کې هغه باندې راپرپی راته هلته کې مسلمان پسې راپاسي وایه داسې چل کړلی وي داسې حالو نور دا عمر رضی الله تعالی نور واقعات چې هغه کوم ناشنا واقعات دي د هغه سړی اوري بادشاه خلیفه بدیسی
ادا سی کار کوي. داغه نورستو صحاب دغه خیر القرون دور کې دغه یې دغه سی کسان ملاوي دو ا بیا رستو دغه سی سړی کله ملاوي چاوي د عمر رضی الله تعالی عنہ په شانتي ګرځي د شپې دی ګرځي او د خلکو حالات دی معلومي څوک وګي دي څوک تګي دي څوک چاته چرتا څه تکلیف میلاو نشي. داسې بادشاهان داسي خلک وي هر سړی پوزه توره کی زه انګر یم په پوزه تورول باندې انګر کیږي نه. هر یو سړی وایي زه بادشاه یم هر یو باب دا دعوی کوي بادشاه یم. بادشاهان هغه شانو هیڅ چا نه یریدو د شپې روان دی پټ په پټه باندې هلته بوجې راچوتی په خپله باندې نن خو ته بادشاہ څه کوي چې هسې معمولي غونته کې لږوډې څه حیثیت یي نه هغه بوجې په خپله اوږه باندې نه ږدي بوجې اوچته کي دا زما شرم دی دا هتک دی نوکر دی او زه دغه کوم او بیا چې دا عمر رضی الله تعالی عنہ په شان دی خلیفه دی او هغه هلته کې بوجې راخلي په خپله اوږه وړي ولې ضرورتمند دي د شپې دي او هغې سره د خوراک څه شتی نه دا ولې زه په خپله اوږه وړم وایي غلام وایي نه نوکر وایي زه یې وړم وایي نه ته به نه وړې. سبا د عمر رضی الله تعالی د عمر پیټې قیامت کې که ته وړی شې جدا والا هر یو سړی به خپل پیټه په خپله وړي. اذلت علی المؤمنین نرمی کون کئی پا مومنانو باندے اعزت علی الکافرین او ضرور بھئی غالب بھئی پا کافرانو باندے سخت بھئی پا کافرانو باندے. نو مومن تا چی جواب شی نو پا نرمی باندې جواب ورکی او چی کافر تا شی نو بیا دا سی جواب ورکی چی آغا ځان پورا ریان کی. انما ولیکم اللہ یقینا دوست تاسو الله دی او د الله رسول له ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړل الذين يقيمون الصلاه د مؤمنان هغه کسان دي چې قائم ایمان زله راوي او تون زکات ورکي زکات عمره کې او نو دی رکوع کې الله ته رکوع کوي الله ته کته کیږي بل چا نه کته کیږي ها بل چا ته سر نه کته کوي بل چا ته نه ټټیږي بل چا ته کمزوري خبره نه کوي ها. نو دوست تاسو الله دی الله سره دوستانه وکي د الله د رسول سره د کسان سره چې ایمان راوړل مؤمنان څوک دي وې مؤمنان هغه کسان دي چې موږ بقایمای ښه د ایمان او د کفر په منځ کې بیا موږ دی وې چا چې موږ قائم کو نو د ټول دین قائم کو او چا چې موږ پرې خو نو د دینو نړاو. نو زمونږ تعلقات د هغه چا سره دي ناسته پاسته هغه چا سره چې مونږ نه کوي ا دین نړۍ په دین پسې ګینتري راغستې د دین نړۍ کشي راغستې د کودال راغستې د لګیا ده د دین آبادی چې دا هغه نړۍ د دین آبادی خو په مانزه ده ا دې مونږ نه کوي. نو مؤمنان با کسان یقیمون الصلاة چې مونږ بقایمای و یؤتون الزکات ورکي بزکات چې زکات نه ورکي رسول دا عمر رضی الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې سکسانو انکار وکړ زکات او زو سره جنگ کو عمر رضی الله تعالی دات سکے د دې سره جنگ یې دوه کلمه وای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وای کدی هغه رسې چې کومه ورکوله هغه نه ورکي زو سره بیا جنگ کو زکات کې به ورکوله او وس نور کې پیغمبر له ورکوله موږ نه راکې کله هغه د اوخ بچي چې هغه به ورکاو وس نه ورکي د ګړې بچي هغه مخکې ورکاو وس نه ورکي زو سره جنگ کو. عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما ته پته ولګی دا چې الله رب العزت د سینه کولاو کړل دی دا پاره ولې
نن به یو سړی زکات نه انکار کوي، زکات نه انکار کوي کافر دی کنه، مانځه نه انکار وکي کافر دی، یو سړی زکات نه ورکوي نو کافر کیږي نه، لیکن چې انکار ته وکي نه ورکوم زکات په ګلاس شي وي نو په دې باندې بیا سړی کافر کیږي. ناول ایمان دی، نو ورپسې مز دی، نو ورپسې روجه ده او زکات دی او حج دی. دا 5 اراکین دي. ابتدائی د اسلام بنیاد په دې 4 سيزونو ده. چې دا یو تلره کې نو څه پات بیا نه پات کی، بیا خو هغه خیمر ارتاویږي. کله کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې تشبیه ور کوي، نو زکات به ور کوي و امرا کې نو دی ورکو کې الله تا روکو به کوي په خپل مانځ کې، نو روکو په طریقې باندې کوي، دا نه چې پیخې کوي ټونګې وای ټونګې ونه وای، صحیح روکو به کوي. او دا نه ښکته کېدل چې هغه د روکو شکل جوړیږي بل چاته باندې کوي، خپل باندې پریوتل باندې کوي، بوډایګانو په خپل پریوزي انګور چې راشه بوډۍ د خواخې په خپل پریوزي که پرې نه وته جو خیر نشتی بیا دا نه بوډاګان مشران هغه په خپل پریوزي. اباز دې کې تر اوسه پورې دا رواج تیلا. و من يتول الله سوچه دوستانه کوي دا الله سره، الله طرف ته ورګرځي، دا الله رسول طرف ته، دا الله سره دوستانه کوي، دا الله د رسول سره، دا کسان سره چې ایمان راوړل نو فإن حزب الله هم الغالبون، یقینا دا الله جماعت، دا الله ډله دا دی غالب، دا د کامیاب. مطلب دا سوچي دا الله سره دوستانه کوي، دا الله د رسول سره کوي، د مؤمنانو سره کوي، نو صحیح دا د الله ډله ده کنه، دا د الله جماعت ته. د دې برخلاف یو ځلې ته پوښتنه کې الګا سا پسینو کې کم ځای بدی شي، وې زما پسینو کې جمعات می بدی شي، او په کتابونو کې وې قرآن می بدی شي، په کارونو کې وې موز می بدی شي. هغه علامات خو ټول د خسړې د الله دې نه بخیاسي بدی نه بخي داسي. ومن يتول الله ورسوله، نو سوچ د الله سره دوستانه ساتي، د الله د رسول سره ساتي، د مؤمنانو سره ساتي، نو دا د الله ډله ده کنه، د الله جماعت ته. نو فإن حزب الله هم الغالبون، د الله جماعت د دې غالب کامیاب دي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے مؤمنانو منی سي تاسو په دوستانه باندې يهوديان او نصرانيان. لا تتخذوا اليهود منی سي يهوديان لرا او نصرانيان لرا په دوستانه، بعضو اولیاء او بعض دینه دوستان دي د بعضو. ومن يتولوا منکم، او سوچ ور وګرځیدل دیتا استاسونا، فإنه منکم، یقینا هغه شو داغینا. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. فتر الذين في قلوبهم مرض، نو این بتا کسان چې پرونو کې مرض دی، یسارعون فیهم، نزغلی بد دی په دوستانه کې، یقول ندی وی نخشان تصیبنا دائره، یریګو موږ د دې نه چې وبرسي موږ ته حوادثات د زمانه. نو داسو کې منافقانی فاصل الله یاتی بالفتح، نو زرد چې الله برا ولی فتح لرا، الله به فتح را ولی کامیابی برا ولی، او امر من عنده، یا به حکم را ولی د خپل طرفنا. فیصبحوا علی ما اسروا، نشی بدا خلق په اسمانه چې پړي ساتي په خپل نفسونو کې، نادمین پیمانه. ويقول الذين امنوا ويبا کسان چې ایمان راوړل، هؤلاء الذين اقسموا بالله جهاد ایمانهم، آیا دا کسان دي چې دي قسمونه کول په الله باندې، کله قسمونه ددي، انهم لماکم، چې یقینا دي خو تاسو سره دي، تاسو ملګری دي. حبطت اعمالهم، برباد یا اعمال ددي، فاسبحوا خاسرین، شو دي تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، من یرتد منکم عن دینی، سوچے اے مؤمنانو سوچ واوړي تاسو نه د دین خپلنا، فسوف یات الله بقوم، نو زرد چې الله برا ولی داس یو قوم، یحبهم ويحبونه، چې الله بمینه کې داغي سره، الله هغه بمینه کې د الله سره. ذلتنا علی المؤمنین، دی با نرمی کوونکی په مؤمنانو باندې، عزتنا الکافرین، او سخبی په کافرانو. یجاهدون فی سبیل الله، جهاد بکې په لار د الله کې، ولا یخافون لومۃ لائم، او نه به یریږي د ملامتګر د ملامتینا،
ذالک فضل الله یؤتی من یشاء، دا فضل د الله دی ورکوي چاله چې غواړي. والله واسع علیم، الله دې وسط راوستون کې پوها. انما ولیکم الله، یقینا دوست تاسو الله دې او د الله رسول له واکسان چې ایمان راوړل. دا مومنان کسان دي یقیمون الصلاة چې قائم ایمان زله روي او تون الزکات ورکوي زکات، وهم راکعون او دی رکوع کوونکي الله ته. ومن يتول الله، سوچ اور اوړي الله ته، سوچ دوستانه ساتي د الله سره، د الله د رسول سره، د مومنانو سره. فإن حزب الله هم الغالبون، نو دی د الله جماعت ته، نو د الله جماعت د الله ډله دا دی کامیاب غالب. الله رب العزت ته موږ خپل ډله کې شمار کې، الله رب العزت ته موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا